خدای منم چې ګناهګار یم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو نن در سره بل یو ډیره لویه اهمه خبره شریکوم. یقینا داغي خبره انتهایی زیات نقصان او تاوان دی، د هغې نه ځان وساتئ. ځکه که چېرته نن سبا چېرته بیټک کې خلک کېناستل، په حجره کې کېناستل، په پوله پټي باندې کېناستل، یا چېرته په ګاډي کې سړی سفر کوي، نو هلته خلک میلاو شول، نو ډېر په بېدردۍ سره او بغیر د تکلفه، بغیر د سوچ سمج نه بس د هغې موضوع د علماو پسې رد بد بویل. پلانکي عالم داسې کړي دي، زموږ ابل ورته کیسه وکړي چې زموږ په کلي کې مولا داسې کړي، زموږ په قاري صاحب داسې کړي دي. نو زه به درته محترمو 2-3 منټه دا کلیپ انتهایی ضروري وګورئ. نو محترمو علما، دغه حفاظ، دغه مفتیان، دغه قاریان، دا هم زمونږ پرنګه یعنی د انسانان دي، داسې فرشتي نه دي. خامخا د دوی نه کله نه کله خطا کېږي، کله به څه کېږي. او دویمه دا ګورئ محترمو، تاسو په دنیا کې وګرځئ، د علماو او د دغه حافظانو، د دغه مفتیانو چې کم سوچ او فکر دی، چې مثال دا ټول عوام د دوی خیرخوا، دا د ټول پاک خلک جوړ شي، دا د ټول د مور پلار فرمان بردار خلک جوړ شي. د دوی علماو دا سوچ دی چې دا خلک به څنګه د بد عملونه منشي او نیک اعمال والا به جوړ شي، دا خلک به څرنګه منځګزاره جوړ شي. د علماو محترمو دغه عقیده ده. زمونږ په خپله هم مونږ خو هغه علما نه یو، خو د علماو سره تعلق دی، د هغوی د خپو خاورو ته هم نه رسو انتهایی. خو بس یو ټکی دوم زده کړی دی علماو نه، نو موږ دا ډېر لوی سعادت ګڼو د خپل ځان دپاره. نو زه ورسره پاتې یم په والله چې ادنا نه ادنا عالم چې د هغه هم دغه سوچ چې زما د عوام دغه ملګري دا به څرنګه دینداره جوړ شي. نو یو حدیث ترته محترمو د علماو په سیرت بد موای، ورنه دا د هلاکت لاره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ته د هغې مفهوم دغه رنګې دی. اول پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اول علم حاصل که په خپل عالم جوړ شه، که چېرته په خپل عالم نه جوړېږي نو بیا د علم زده کوونکی جوړ شه، یعنی متعلم جوړ شه. که چېرته دا نه هم جوړېږي نو بیا د علماو سره، که چېرته عالم هم نه وي او متعلم هم نه وي، شاګرد هم نشي جوړېدی، نو بیا ورسره محب جوړ شه، محبت کوونکی ورسره جوړ شه، د زړه نه ورسره محبت کوه. نو محترمو د دغه دریم قید د وجې نه چې زړه نه ورسره محبت کوه، دغه خو کم از کم جوړېدی شي. خو وایي څلورم مه جوړېږه چېرته به هلاک شي. څلورم معنا ده چې بغض او حسد ورسره مه ساته، په زړه کې بغض. نو د ډېرو خلکو علماو سره وي، وایي نه زه خو دغه علما نه یادوم، زه دا مولا نه یادوم، هغه سیاسي مولا یادوم. محترمو علما مولا وي که هغه هر څرنګه وي، سیاسي علما خو محترمو هغه خو ډېر د علمیت په هغه اعلی درجه باندې دي. محترمو چې کوم علما سیاست کوي یقینا هغه زمونږ دپاره لګیا دي، زمونږ او ستاسو دپاره لګیا دي. مونږ په کور کې ناست یو، مونږ خو خپل پیسو ګټلو ته راوتي یو. نو محترمو د علماو سره بغض او حسد مه ساتئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د علماو سره کم از کم محبت ساته. که محبت نه اخوا درجې ته لاړې نو هلاک بشي. نو د محبت نه اخوا درجه هغه ورسره بغض او حسد، هغوی پسې خبرې کول، هغوی پسې سپکې سپورې ویل. محترمو نو یقینا معاشره زموږ د دې فتنې نه انتهایی ډکه شوې ده. نو ما در سره دغه کلیپ جوړ کړو، نو محترمو په خپله هم واورئ او په نورو خلکو باندې هم دا په ذریعه د شیر هم واورئ. نو الله تعالی زموږ او تاسو ټول نیکمله او په دین باندې د صحیح عمل کول